یو صحابي وي پیغمبر زما دروازې له راغی نو سلام یې واچو السلام علیکم ما آواز نه ورکړ دوباره بیا واچو السلام علیکم زه بیا هم غلی وم وی په درېیمه پیر اوس د ور شاته ورته پټ شوی یم پیغمبر سلامونه چې د ور شاته وی په درېیمه پیر نبی علیه السلام بیا وی السلام علیکم دروازه کوله وه وی چې اواز رانغی نو نبی علیه السلام واپس شو وی چې نبی علیه السلام واپس شو ما وکتل رامنډه کړم نبی علیه السلام مې ونیو ما ته ویل لکه سلامونه چې مو جواب نه ورکړي ما وی د الله رسول چې ته سلامونه اچې ستا د خولې مبارکې نه سلامتیا ولا اواز وځي او زما کور ته دننه کېږي ما وی چې زه جواب نه کوم تا به قیامت پورې سلامونه اچولو ما جواب نه درکو د الله رسول کې یو دوه خبرې کوو چې دا جبریل څنګه او نبی علیہ السلام اصلی حالت کې څو پیری لیدلی او د نبی علیہ السلام سینه مبارکه الله په دنیا کې څو پیره سیرلې وه شلولې وه انشاءالله دغه تفصیلي ذکر کوو نن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخکنی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي نه بدن کېږي جنت ته هغه جسم چې کوم جسم کې د حرامو وینه ګرځي معنی په حرامو باندې تربیت شوي او په حرامو باندې لوی شوي هغه جسم الله جنت ته نه دننه کوي ما تاسو ته ویلي که یو انسان په تیر کې حرام هم خوړلي نو د هغې د پاکېدو دپاره ما تاسو له یو ذکر درکړی چې هغه ذکر کوئ څلوېښت ورځو کې دننه انشاءالله الله حرامه وینه په حلالو باندې بدلی ننني درس کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې لا یؤمن احدکم مؤمن نه ګرځي یو کس په تاسو کې تر هغې پورې تر کومې پورې چې ما سره وړي دي او په هغې باندې عمل نه کړی هغې پورې انسان مؤمن نه ګرځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي ما چې کوم سنت دنیا ته راوړي دي ما چې کومې خبرې دنیا ته کړي دي او په هغې باندې د عمل نو ګویا د نبی علیه السلام مبارک اطاعت در پکې نو ګویا مؤمن نشي کېدی نبی علیه السلام فرمایي اوس د نبی علیه السلام یو انداز دویم چې نبی علیه السلام به چهره مبارکه په عوامو کې څنګه وه او ځان له به څنګه وه نبی علیه السلام به خندا واله بنده و چهره باندې به مسکا وه که نه متفکر به فکرمند به په چهره باندې به جړه وه نو تاریخونو والا لیکي چې د نبی علیه السلام مبارک چهره مبارکه چې وه متبسم و متبسم عربی کې هغه انسان ته وایي چې مسکي یې داسې خاندي بس نو د نبی علیه السلام مبارک چهره به د عوامو مخکې د صحابو په مخکې د خلکو مخکې به یې خاندل مسکۍ والا چهره به وه متبسم هر وخت به نبی علیه السلام مسکۍ و چې خلکو به ورته کتل نو مزه به یې ورکوله او په ځانلوالي کې د نبی علیه السلام مبارک چهره چې کومه وه متفکر وه نبی علیه السلام به ځانلوالي کې جړل بس دا د نبی علیه السلام انداز و چهره مبارکه داسې وه چې ځان له به نبی علیه السلام او داسې به ښکاره کېده ته به وایې د ټولې دنیا بوج دې پرې اچولی دی داسې به ښکاره کېده غم به ورسره متفکر به فکر به او چې عوامو کې به کېناسته د خلکو مخکې به کېناسته نو نبی علیه السلام به خاندل مسکۍ به دا د نبی علیه السلام انداز و نبی علیه السلام به خلکو سره خپلو صحابو سره مذاق هم کو کله کله منه خندل به یو صحابي دی ظاهر رضی الله تعالی عنه یې نوم دی دی وی په بازار کې مې سودا خرڅوله یو کس راغی ما نه لاس چاپېره که د شاته نه یې راونیولم وی ما ته یې وی چې څوک یې ما وی ما پته ولګېده د نبوت داسې خوشبویي وه او گویا د ما نه د دواړو جهانو د سردار د دواړو جهانو سردار رانه لاسونه چاپېره کړي دي ما وی کوم لاسونه دي چې ما نه چاپېره کړي دي نبی علیه السلام داسې نیولم وی زم لږ شاته شم نو دا خپله شا مې د نبی علیه السلام سینې پورې جوخته کړه ما ته وی څوک یې به ما وی قیامت به سبا شي خو الله ویل چې څوک یې ما یې پرېږده چې نیولې یمه نبی علیه السلام وی څوک یې ما بیا ما ال نه غلم ما ته پته و چې نبی علیه السلام دی ما وی که ال ویم نو نبی علیه السلام مې پرېږدي نو ځکه نبی علیه السلام ما داسې نیولې ما وی غږ نه ما وی قیامت به سبا چې د الله رسول قوم به نه ویم چې څوک ځکه سینې نیولې ما کمې سینې پسې جنګېدلې زما محترمو کمې سینې پسې جنګېدلې ما وی ګویا نبی علیه السلام مبارک آواز وکړ چې دا ظاهر به څوک والي دا غلام به څوک وي نبی علیه السلام ټوکې به کولې وی ما ته چې د الله رسوله په ما تور باندې څوک څه کوي او زه خو په دنیا کې د یوې ټکې م نه یم
نو ماته نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل قسم دې ستا قیمت داسې دی په مخ ته ځمکه او د الله په نسبت باندې داسې قیمت دی چې د هغې قیمت دنیا کې څوک ادا کولی نشي ته دومره قیمتي انسان یې ما دا د ما دپاره د فخ دا و نبی علیہ السلام مزاق یو صحابي وی نبی علیہ السلام زمونږ کور ته راغی هغه به هم ډېر عجیبه کور چې د دواړو جهانو سردار به دروازې لته د معراج خبر هم کوم نن انشاءالله الرحمن نن ملګري ډېر ذوق سره ناست دي ننني درس کې به انشاءالله تاسو ته د پیغمبر په باره کې ډېر خبر راشي انشاءالله الرحمن وی دروازه یو صحابي وی پیغمبر زما دروازې له راغی نو سلام یې واچو السلام علیکم ما آواز نه ورکړ دوباره بیا واچو السلام علیکم زه بیا هم غلی وم وی په درېیمه پیر اوس د ور شاته ورته پټ شوی یم پیغمبر سلامونه چې د ور شاته وی په درېیمه پیر نبی علیہ السلام بیا وی السلام علیکم دروازه کوله وه وی چې اواز رانغی نو نبی علیہ السلام واپس شو وی چې نبی علیہ السلام واپس شو ما وکتلو رامنډه کړم نبی علیہ السلام مې ونیو ما ته ویل لکه سلامونه چې مو جواب نه ورکړي ما وی د الله رسول چې ته سلامونه اچې ستا د خولې مبارکې نه سلامتیا ولا اواز وځي او زما کور ته دننه کېږي ما وی چې زه جواب نه کوم تا به قیامت پورې سلامونه اچولو ما جواب نه درکو د الله رسوله ما وی چې زما کور بختور شي چې ته دا وی السلام علیکم سلامتیا دی پتا باندې او د پیغمبر د خولې نه جمله وځي چې سلامتیا دی زما د کور دروازه وته کولو ما وی چې د اواز بار راځي د الله رسول ځکه مې جواب نه ورکړو بې دبې کې الله نه راولي هغه د صحابو عشق وی د نبی علیہ السلام مبارک د عشق صحابو سره مذاق به کو یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام